औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स स्टार्ट कीगी। नो काइनामेटिक्स मुंगा वल डिफाइन को ची काइनामेटिक्स सतवई। नो काइनामेटिक्स मुंगा दिसी डिफाइन को ची द काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द causes of motion. In काइनामेटिक्स ज़मंग सरा बेसिकली द फिजिक्स आ ब्रांच थे چې په دې کې موږ د باډي موشن سټډي کوو، خو دا موشن چې په څه وجه پیدا کیږي کاز وی وجه ده. په دې کې موږ د موشن وجه نه سټډي کوو چې موشن په څه وجه پیدا شو، او بیسیکلی د موشن وجه سي فورس. یعنی په دې کې موږ د فورس ذکر نه کوو چې په دې باډي کې موشن چا پیدا کو، خو اونلی په دې کې موږ سټډي کوو د باډي موشن. د موشن سره چې کوم ریلیټډ ټرم راځي هغه هم په دې کې موږ سټډي کوو. لکه فار ایگزامپل ډیسټنس، لکه موږ وایو چې یو باډی دی، یو سړی د کرکټ کوي، بال یې وشتو، اوس دا بال چې وشتون په دې باندې خو هغې فورس اپلای وکړو، د دې فورس ذکر نه کوو، خو دې څومره فاصله کور کړله، دا د موشن سره ریلیټډ ټرم شو. یعنې په دې کې موږ دا فاصله ډسکس کوو چې دې څومره فاصله کور کړله. بیا موږ وایو چې د دې باډي خو فاصله کور کړله، خو دې دا سپیډ سره دا په یو سیکنډ کې څومره فاصله کور کړله، دا بال تیز لاړو که رو لاړو، دا به هم په دې چپټر کې سټډي کوو. دغه شانتې بیا ورسره د سپیډ سره ډایرکشن به هم سټډي کوو، چې دا بال په کم ډایرکشن کې لاړو، کم طرف ته لاړو، سمت یې کمه دی، نو دا به موږ په دې برانچ کې سټډي کوو. دې نه علاوه بیا بل اکسلریشن، چې دې په دې سپیډ کې چې کومه تبدیلي راځي دا څومره راځي، سپیډ سیوا کیږي که کمیږي، نو دا قسم بحث موږ په دې کاینامیټکس کې کوو. نو کاینامیټکس بیسیکلی زموږ سره د فزیکس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو د یو باډي موشن، خو د موشن کاز پکې نه سټډي کوو چې دا موشن په دې باډي کې د څه په وجه باندې پیدا شو. موږ داسې هم ډیفاین کوو چې یاره کاینامیټکس از د برانچ آف فزیکس in which we study the motion of a body without discussing the cause of motion. یعنې دا زموږ سره هغه برانچ د فزیکس دی چې په دې کې موږ د باډي موشن سټډي کوو، خو د موشن وجه پکې نه سټډي کوو. اوس هم موږ وایو چې په دې کې موږ موشن سټډي کوو، نو موشن څه شی دی، موشن څه ته وایي. نو موشن موږ ډیفاین کوو داسې چې ا باډي از سیډ ټو بی ان د سټیټ آف موشن. یو باډي به کله زموږ سره د حرکت په حالت کې if its change its position with respect to their surrounding. که فرض کې یو باډي ده هغه د سراونډینګ په لحاظ سره خپل پوزیشن چینج کوي، خپل ځای چینج کوي، خپل مقام چینج کوي، نو موږ وایو چې دا باډي په موشن کې ده. لکه فار ایگزامپل زه روان یم، ما حرکت وکړو، زما نه غیر چاپیره سره وایټ بورډ دی، د دې په لحاظ سره ما خپل پوزیشن چینج کوم. نو که فرض کې یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي د دې غیر چاپیره څیزونو په لحاظ سره، نو موږ وایو چې دا باډي په څه کې شوه، په موشن کې شوه. خو دې په مقابله کې زموږ سره بل ټرم سره ریسټ. ریسټ موږ چې ا باډي از سیډ ټو بی at rest if it does not change its position with respect to their surrounding. که فرض کا یو باډي د خپل غیر چاپیره څیزونو په لحاظ سره د سراونډینګ په لحاظ سره د غیر چاپیره څیزونو په لحاظ سره خپل ځای نه چینج کوي، خپل مقام نه چینج کوي، نو موږ وایو چې دا باډي په ریسټ کې ده. لکه اوس فرض که زه په ځای ولاړ یم، زه خپل ځای نه چینج کوم، زه په ریسټ کې شوم. خو که فرض کا یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي، نو دا باډي په څه کې شوه، دا زموږ سره ځای نه چینج کوي په ریسټ کې شو، که ځای چینج کوي نو په موشن کې شوه. اوس خبره ده چې موشن او دا ریسټ دا ریلیټیو ټرم دي. ریلیټیو مطلب څه شو، چې دا لکه فار ایگزامپل به یک وخت یو باډي په ریسټ کې هم کیدی شي او په موشن کې هم کیدی شي. یو کوېسچن ستاسو په کتاب کې دی چې یو باډي په موشن او په ریسټ دواړو حالت کې کیدی شي او که نه شي کیدی، نو بالکل یو باډي په یک وخت په یو ټایم کې په ریسټ او په موشن دواړو حالت کې کیدی شي. څنګه؟ فرض که زموږ سره یو ګاډی دی، یو بس دی، په دې بس کې چې کومه دی یو ګاډی، په دې کې خلک ناست دي، پسنجر ناست دي، مسافر پکې ناست دي. دا مسافر د یو بل په لحاظ سره دا ګاډی روان دی، د یو بل په لحاظ سره خپل ځای نه چینج کوي. ګاډی به روان دي خو دوی د یو بل په لحاظ سره خپل ځای نه چینج کوي، نو دا دواړه د یو بل په لحاظ سره په څه کې شو، په ریسټ کې شو. خو که فرض که یو کس په روډ باندې ولاړ دی او دا ګاډی روان دی، نو دا ګاډی د دې روډ باندې چې کم کس ولاړ دی د دې په لحاظ سره خپل پوزیشن چینج کوي، نو د دې کس په لحاظ سره دا دوه پسنجر په موشن کې شو او د یو بل په لحاظ سره په څه کې شو، په ریسټ کې شو.
ځکه موږ وایو چې موشن او ریسټ دا دواړه ریلیټیو ټرم دی دا دواړه د یو بل په لحاظ سره په ریسټ کې شو خو د دې په لحاظ سره په موشن کې شو دغه شانتې فرض کړه زه اوس په ځای ولاړ یم زه په ریسټ کې یم خو د دې بورډ په لحاظ سره ټیک شو خو موږ دا وایو چې دنیا چې کومه ده دا د سن نه غیر چاپیره موشن کوي نو دا دنیا خو کانټینیوسلی موشن کوي نو دنیا چې روان د موږ سره روان یو نو موږ د سن په لحاظ سره اوس په موشن کې یو خو زه د دې بورډ په لحاظ سره په څه کې یم په ریسټ کې یم نو به یک وخت زه هم په موشن کې هم په ریسټ کې یم اوس خبر دا ده چې موشن خو موږ ویلو خو د موشن بیا زموږ سره ټایپس دي ډېر شي ټایپس دي نو اوس موږ ډسکس کوو ټایپس اف موشن ها اوس موږ ډسکس کوو ټایپس اف موشن د موشن بیا ځان له درې مین ټایپس دي یو پکې زموږ سره دی ټرانسلیټري موشن ټرانسلیټري موشن موږ داسې ډیفاین کوو چې such type of motion in which a body is completely transfer هغه موشن چې پاکي یو باډي کمپلیټلی ټرانسفر شي from one place to another place د یو ځای نه بل ځای ته فار ایگزامپل ما موشن وکړو زه د هغه ځای نه دې ځای ته ټرانسفر شوم زما موشن کوم موشن شو ټرانسلیټري موشن شو نو ټرانسلیټري موشن داسې موشن دی چې پاکي کمپلیټلی یو باډي داسې نه چې د باډي یوه حصه لږ موشن کړی او بل حصې ډېر موشن کړی چې کمپلیټلی باډي پکې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي نو داسې قسم موشن ته موږ څه وایو ټرانسلیټري موشن ورته وایو لکه فار ایگزامپل موشن اف موټر کار موټر روان دی موټر کار روان دی هغه به کمپلیټلی د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کیږي یا مین واکینګ یو سړی روان دی یا چې کومه دی مرغیل وځي یا سیکل دی کشتۍ په سمندر کې روانه ده هوایي جهاز روان دی دا ټول زموږ څه دي دا ټرانسلیټري موشن کې راځي اوس د ټرانسلیټري موشن ځان له بیا درې قسمونه دي یو پکې زموږ سره دی ریکټیلینیر موشن ریکټیلینیر موشن زموږ سره داسې موشن دی د موشن اف باډي الانګ ا سټریټ پات چې کله یو باډي موشن کوي په سټریټ پات باندې کوي په سیده لار باندې کوي چې کله په سیده لار باندې یو باډي موشن کوي د دې موشن ته موږ څه وایو ریکټیلینیر موشن ورته وایو د دې مثال سره فار ایگزامپل پری پالینګ باډي فرض زما سه یو بال دی او دا زه پرېږدم او دا ښکته لاړ شي دا به سټریټ ځي سیده به ځي دا زموږ سره په ریکټیلینیر موشن کې راځي یعنې بال مکمل طور پر د یو ځای نه بل ځای ته لاړو او په سیده لار باندې لاړو دا زموږ سره ټرانسلیټري موشن شو په ټرانسلیټري کې بیا څه شو ریکټیلینیر موشن شو ها بل قسم زموږ سره د ټرانسلیټري موشن دی کرویلینیر موشن کرویلینیر موشن موږ داسې ډیفاین کوو چې د موشن اف باډي الانګ ا کروډ پات داسې د یو باډي په سټریټ پات په ځای باندې په یو کروډ پات باندې چې بالکل سیده لار نه وي لکه فار ایگزامپل موږ ایگزامپل ورکړی چې موشن اف ا کرکټ بال هیډ فار 6 که فرض کړه موږ کرکټ څوک کوي او دا بال د چکې دپاره وهي دا بال لاول داسې بله لاړ شي او بیا راولویږي دا په سټریټ پات باندې نه اړو بلکې په یو کروډ پات باندې راړو داسې قسم موشن ته موږ څه وایو کرویلینر موشن ورته وایو نو کرویلینر موشن څه ته وایي د موشن اف باډي الانګ ا کروډ پات چې کله په یو کروډ پات باندې چې سیده لار نه وي داسې کږه غونته کې لارې موړ غونته کې لکه په روډ کې چې موړ راشي په داسې قسم پات باندې کله یو باډي موشن کوي ته موږ څه وایو کرویلینر موشن ورته وایو نیکسټ زموږ سره ټاپک دی رینډم موشن رینډم موشن بې ترتیبه حرکت ورته وایو د irregular motion of a body is called random motion چې کله یو باډي موشن کوي بې ترتیبه کوي کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي موږ مثال اخیستلی فار ایگزامپل فلایټ اف بټرفلای کله چې تاورزکې پاسي نو کله داسې ځي او کله داسې ځي یو ښه کله یو طرف ته او کله بل طرف ته دغې بې ترتیبه حرکت ته چې ترتیب معلوم نه وي نو دغې بې ترتیبه حرکت ته موږ څه وایو رینډم موشن ورته وایو بل ایگزامپل موږ اخیستلی موشن اف ګیس مالیکول چې فرض کړه زموږ سره یو کنټینر دی یو لوښی دی په کې زموږ سره یا سلنډر دی په دې کې زموږ سره ګیس مالیکول دی دا ګیس مالیکول څوک داسې موشن کوي څوک داسې موشن کوي څوک داسې موشن کوي هېڅ ترتیب یې معلوم نه وي دغې بې ترتیب حرکت ته موږ څه وایو رینډم موشن ورته وایو او بل زموږ سره بیا نیکسټ چې کوم دی وایبریټري موشن او روټیټري موشن دی ها نیکسټ زموږ سره روټیټري موشن دی روټیټري موشن موږ داسې تعریف کوو چې د موشن in which every point of the body move around a fixed point or axis is called rotatory motion هغه موشن چې پای کې یو باډي د فکس پوینټ نه غیر چاپیره حرکت کوي دغه موشن ته موږ څه وایو روټیټري موشن ته وایو او دغه فکس پوینټ ته بل نوم وایي ایکسس اف روټیشن
چې کله یو باډي د پیکس پوینټ نه غیر چاپیر حرکت کوي دغه موشن ته موږ څه وایو روټیټري موشن د هغې یو مثال څه شو د ګړۍ ستن د ګړۍ چې کوم ستنې دا د دې پیکس پوینټ نه غیر چاپیره حرکت کوي موږ اگزامپل اخیستی موشن آف هینډز آف کلاک د ګړۍ د ستنو حرکت دغه شانتي د ګاډي ټایر شو د سیکل ټایر شو دا د دې پیکس پوینټ نه غیر چاپیره حرکت کوي د سیکل ټایر شو د دې پوینټ نه غیر چاپیره موشن کوي د پیکس پوینټ ته موږ څه وایو ایکسس آف روټیشن ورته وایو یا دغه شانتي پکې شو د پکې چې کومه پري دي هغه هم د پیکس پوینټ نه غیر چاپیره موشن کوي داسې قسم موشن ته موږ څه وایو روټیټري موشن روټیټري موشن څه ته وایي د موشن ان وچ ایوری پوینټ اف د باډي موف اراوند ا پیکس پوینټ چې پای کې د باډي ټول پوینټ چې کوم دي ټول پارټیکل چې کوم دي هغه د یو پیکس پوینټ نه غیر چاپیره حرکت کوي نو دغه موشن ته موږ څه وایو روټیټري موشن اگزامپل موږ واست ویل موشن اف هینډز اف کلاک موشن اف فین دا پکې حرکت و بل زموږ سره دی وایبریټري موشن ها زموږ سره روټیټري موشن موږ ډسکس کوو چې یاره هغه موشن چې پای کې یو باډي د یو پیکس پوینټ نه غیر چاپیره حرکت کوي او دغه پیکس پوینټ ته موږ ایکسس اف روټیشن وایو او د هغې موږ اگزامپل واخیستله چې د ګړۍ ستنې دغه شانتي د سایکل یا د ګاډي ټایر چې کوم موشن کوي موشن اف ویل موشن اف هینډز اف کلاک موشن اف الیکټریک فین اوس نیکسټ زموږ سره لاست ټایپ د وایبریټري موشن وایبریټري موشن موږ داسې ډیفاین کوو چې د ریپیټډ فارورډ اینډ بیکورډ موشن چې هغه موشن چې هغه ریپیټ کیږي هم دوهراویږي هم او کله مخکې ځي او کله شاته ځي د ریپیټډ فارورډ اینډ بیکورډ موشن اف ان آبجیکټ اباوټ اټس مین پوزیشن چې کله د باډي د مین پوزیشن نه کله مخکې ځي او کله شاته ځي او دا ریپیټ کیږي لکه اگزامپل به موږ ووایو چې یو سپرنګ شو او د دې سپرنګ سره یو باډي اټیچ ده او دې ته موږ څه وکړو زور کو فورس پې اپلای وکړو دا به اول د دې مین پوزیشن نه را به شي ښکته او بیا به داسې اپ اینډ ډاون موشن به کوي دا به د دې مین پوزیشن نه اپ اینډ ډاون موشن به کوي او دا به ریپیټ کیږي دغه ریپیټډ فارورډ and backward motion of an object about its mean position is called vibratory motion. د دې بل مثال موږ څه واخیستو موشن اف سمپل پینډولم سمپل پینډولم صحیح یو وړه غونته کې ګولۍ چې هغه موږ د تار په ذریعه څه کړو د یو سهارې نه ځوړنده کړو او دا موږ څه کړو د مین پوزیشن نه ډسپلیس کړو نو دا به اوس داسې حرکات به کوي کله به مخکې ځي او کله به شاته ځي یا دې غټ مثال سره زانګولو چې موږ حرکت ورکړو هغه به د مین پوزیشن نه کله مخکې ځي او کله به شاته ځي یا د ټال حرکت ټال چې کم دی موږ واړه ماشومان چې زانګي چې هغه موږ یو ځل د مین پوزیشن نه ډسپلیس کړو نو کله به د خپل مین پوزیشن نه مخکې ځي او کله به شاته ځي دا شان د ستار چې کوم مزي ستار مزي په ستار کې چې کوم مزي لګېدلي چې هغه موږ څه کو اسیلیټ کړو د مین پوزیشن نه کله بره او کله لاندې ځي دغه ریپیټډ بیک اینډ the repeated forward and backward motion yeah the to and fro motion of a body about its mean position is known as rotatory motion دا زموږ سره د types of motion ختم شو